حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله څنګه ژوند دې تیر کړی دی، داسې ژوند دې تیر کړی دی چې جامه به پسې په ځمکه راښکې شوه، کوټ به یې چولې په ځمکه به راښکې شو، صادر قیمتي جامې قیمتي چې په لاره به ته نو په کورونو کې به د هغه د جامو خوشبويي خلکو محسوسوله چې پر عمر ابن عبدالعزیز لاړ. هغه زمانه کې قیمتي سپلی او قیمتي شالونو، قیمتي رومالونو، قیمتي پټکي، یو ناشنا او یو شان کې چې په لاره به ته قدمونه به بل شان اخیستل، یو د نعمت جز د ناز. په لاره ته یو بزرګ له مخې ورغی، هغه بزرګ ورته وی عالمو، وی عمر وی دا چوغا او دا صادر دې لږ اوچت کا، په ځمکه راښکې شي، دا ګناه ده. دی ورته ودرېد داسې وی خبردار جون په لاس کې کلک ونیسه، خپل جون محفوظ کا، که آینده لپاره دې دا خبره وکړه نو په دا توره به د نه سره خوا والوځو. داسې یو جون دی تېرو او ښکلې م خشته و، خشته مزېدار اعلی، او په دې مخ به کله روبنه وې ځان که چې د خلکو نظر په مونه لګي، زما دې مخ ته څوک نه ګوري، او جوړه سار بدلوه او جوړه ماښام بدلوه، او داسې جامې به یې غوښتلې چې په هغې به د سرو زرو په تارونو کارونه شوي وو، د سرو د سپینو. پخوا به زمونږ په دې وطن کې هم د تیلې دا جامې د ناویانو له خلکو جوړولې، د تیلې جامې به وې، تیله به اوس خو د پلاستیک تیله ده، ابې د سرو زرو تارونو ته تیله وې، د سرو زرو نه به نري نري تارونه جوړېدل. اوس هم هغه جامې که چا کوي نو خلک یې په بیه اخلي، هغه زر ته وباسي، اصل تیلې ټوپۍ به وه او د تیلې جامې به وې، ابه د سرو زرو تارونو، نو د ده په جامو باندې به د سرو د سپینو ګلکاري به پې کېده. سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ دی. سلیمان ابن عبدالملک چې کله بیمار شو او ناجوړه شو، د هغه یو خاص وزیر دی، خاص وزیر. هغه خاص وزیر ورته وایي چې بادشاہ سلامت مرې اسم نو اسنا، داسې کار د مرګ نه پس وکړه چې خدای دې رونه نیسي. رجاء ابن حیوه د هغه وزیر نوم و، رجاء. سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي رجاء مقصد دې څه دی؟ وی ځان نه پس داسې سړی بادشاه پرېږده چې کم از کم قبر کې خو د نه الله تپوس نه کېږي. هغه ته پته وه چې زامن د ده بد عمله دي، او دی خو د پیغمبر په کرسی ناست دی، پیغمبر په مصله ولاړ دی، نو د ده زامن ټیک نه دي، خراب دي، نو که دی لال نو دا زامن به بدعملي کوي او دا سیسټم به خراب کړي، د پیغمبر علیه السلام دغه خلافت او امارت به برباد بشي. رجاء ابن حیوه ورته وایي داسې وکړه ځان له آخرت ته خواصم دی، داسې سړی په ځان په ځای ودروه، مقرر کړه چې په قبر کې کم از کم الله خو د نه تپوس ونه کړي. یاره وی رجاء ډېره ښه خبره دې وکړه، ما خو دا خیال و چې یا به ورور د ځان په ځای بادشاه کم یا به زوی د ځان په ځای بادشاه کم، ډېره ښه خبره دې وکړه. نو سوچ بچارې وکړه، یو کاغذ یې ولیکه، او په هغه کاغذ کې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم ولیکه. هغه یې ونغښته، په ټوکړه کې بند کړه او رجاء له یې ورکړه، وایي چې څومره د شورا خلک د پارلیمنټ، لکه دې زمانه کې د پارلیمنټ نه خلک صدر منتخب کوي، وزیر اعظم منتخب کوي، وزیر اعلی منتخب کوي، چې څومره د مشورې خلک دي دغه ټول مشورې والا راغونډ کا، او دا کاغذ چې مې د چا نوم لیکلی دی د ده لپاره بیعت علم، دې به د ما نه پس بادشاهي. هشام ابن عبدالملک د درو هغه د رجاء له مخې له ورغی، ورته یې ویې رجاء دې کاغذ دې کتلی دی چا نوم دې پکې؟ وی نه. وی ته وګوره که زما نوم یې خو ډېره ښه ده، او که زما نوم یې تی ولیکه، زما نوم پکې ولیکه. هغه وی نه 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 مې کتلی دی، نه ته خبر یم، نه پکې ستا نوم لیکلی شم. چې لږ مخکې لاړ عمر ابن عبدالعزیز په مخه ورغی، وی رجاء دې کاغذ کې وګوره زما نوم شته که نشته؟ وی نه یم خبر. وی که زما نوم یې روان که ګورې، یو ورته وی ولیکه که زه بادشاه شم چېته، ځکه دې کاغذ سره به اوس خلک بیعت کوي چې دې کې د چا نوم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر دپاره د خلکو نه بیعت اخیسته، نو د عمر نوم یې په کاغذ لیکلی، عمر فاروق رضی الله عنه په کاغذ ولیکه. خلکو ته یې ویې دې کې چې مې کوم نوم لیکلی دی سره بیعت وکړې دا به بادشاهي، یو براته بیعت به یې کو، یو براته بیعت به یې کو. حضرت علی رضی الله عنه راغی،
هغه ابيعه ما مو سره بیعت وکړو ولو کان فيه اسم عمر وی که د عمر نوم پکې ولی نه خو ما بیعت وکړو. عمر ابن عبدالعزیز رجاته وی که زما نوم پکې روان کا نشم دا بار وړی. هشام ورته وی که زما نوم اولی کا اشوقي چې څنګه دې کېناستو د پارلیمنت دغه زمانې د شورا خلک راغلل او بیعت یې وکړو. سلیمان وی زمانه پس به دا بادشاهي ټولو خلکو یې بیعت هم دې سره وکړو. هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو وی او چې کاغذ اوس پر در عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې و. هشام پاسد هغه وی دا خو زما رور دی مشر خو زیم په کار دی چې زما نوم پکې وي. څه خبره وکړه بس یو جرنیل فوجي پاسد تورې اوچته کړه وی هشام امیر المؤمنین ناست سلیمان دغه مخکې خبرې کوي سر د ناخوالو زه بس خو کېناست. هغه بیا هم بادشاهي غوښته. عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په ژړا شو او داسې هیبت پرې راغی چې ودرېدی نه شو. دوو کسو ونیوه ویې دراو وی مهرباني وکړئ زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی. ما خو درته ویلو چې زما نوم که پکې لرې کا رجا ته مې ویلي زما نوم دې مهرباني وکړئ زه نشم کولی خلکو ته به یې خامخا کې. بادشاه شو د مسلمانانو. هغه جامې چې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه او واسکټ چې د سرو سپینو ګلکاري به وه پې هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او هغه ارسې غون را یو ځای کړل. بیت المال سیکرټري ته یې ورکړل وی دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي. ختم دا د بیت المال دی. دا جمع شو او ښځه یې راکېنوله فاطمې د ښځې نوم وی فاطمې که دې خوښي چې طلاق دله درکړه. او ورځ را باندې خدای راوسته امیر المؤمنین شوې بادشاه شوې اوس ماله طلاق راکې. خلک خو دا ورځ د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه بس په ما د بادشاه د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی. قیامت کې به الله مانه ستا د حق تپوس کوي او ته ځوانه جینۍ یې نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې. هغې به ما د خپل حق بخلی دی خو ما د ځان نه مه جدا کوه. ماشومان بچي ماشومان واړه د اختر ورځ ده چې دې داسې بار ووته او زامن ورته یې وکتل زامن یې په ژړا شو. بچې ولې ژاړئ؟ بابا د هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي. مونږ د امیر المؤمنین بچي یو زمونږ جامې نشته. هغه ماشوم زمونږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی. مونږ د امیر المؤمنین بچیو نه پیزار شته او نه جامې شته. وی باب بچې زه دله څه درکړم زه څوکم چې کور ته لاړ لوڼه ورته جاړي. جنکۍ خو جامې خوښي که نه زمونږ په ګاونډ کې جنکۍ د اختر مبارکۍ له راځي څنګه ښکلې ښکلې جامې اچولې دي څنګه ښکلې کالیګانې اچولې دي څنګه ښکلې لوپټې او صادرونه دي مبارکۍ له ټولې جنکۍ راغلې زمونږ شلېدلې جامې. عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي وی بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښي د بیت المال نه به راشي. خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځم نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروټ کې هم خوښې دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو دا شلېدلې جامې او فریاد هم خوښ دی. نه نه بابا ته خو هم په ور نشې پرېږدو ګزاره مه کوې. ښځه ورته وایي د اختر ورځ ده دې بچبچو له څه خوراک پکار دی. وی د څه کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتی. وی ده راته چل خیم وی ښه وښایه وی د یو میاشت پیشکي تنخوا راواله میاشت پیشکي تنخوا راواله په هغې به وله خوراک برابر کړو. نو د بیت المال سکرټري راغوښته وی دا ماشومان دي خوراک ته اړه کېږي نو ته مهرباني وکړه ما د میاشت پیشکي تنخوا راکړه بلې میاشت کې بیا مه راکوه چې دې له پې خوراک والم. او سکرټري ورته څه وایي وی عمر ابن عبدالعزیز دومره ژوند دې شته چې میاشت ته به پکې ورسې پیشکي غواړې؟ اوهو نه دونه ژوند خو مې نشته. بس ما خپله خبره واپس کړه. لور ته اواز کوي ای پلانکې اوبه راوړه رانله بیا اواز کوي ای فلانکې اوتږي م اوبه راوړه بیا رانله بیا اواز وکړه بیا رانله. ښځې ته وایي دقه د دې زمانې لوڼه دي مال اوس اوبه نه راوړي. ښځه ورته وایي بربنډه دله راشي بربنډه راشي پرتوګ یې شلېدلې د ځان له پرتوګ ګنډي دغه یو جامې جوړی ده
نو چې هغه وګڼډي نو اوبه بدل راوالي درته به راوړي. مال او دولت چې خلکو لراشي مستی کی مست، هغه له بادشاهي راله خو مستی پکې پیدا نه کړه.